بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکه الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه پریشانۍ نه د هر قسمه مصیبت نه دا په امن کې ساتي. څومره مشکلات دي الله پاک دې په خپل قدرت کامله سره ختم کړي او څومره چې دعاګانې زمونږ کتون کې کوي الله پاک دې درې ټولو دعاګانې قبول کړي او رچا چې په زړونو کې څومره حاجات دي دا ټول حاجتونه دې الله پاک دا دې پوره کړي. نن یوې نه وظیفې سره زه حاضر شوم او دا وظیفه د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وظیفه را. فرمایي چې انس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لس کاله خدمت کړو او لس کاله کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انس صاحب ته قار شوی نو. دلته کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم اخلاق مبارکه دي هغه طرف ته بکیم اشاره ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دعا ورخودلې و ډیر زیاته ناشنا دعا ده. بیا انس رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما خپل تقریبا 130 یا 103 یا سل نسی دا پر خپل لاسونو باندې خخ کړی دي. نو دومره ډیره ناشنا دعا ده چې الله پاک له د هر څه حفاظت کوي. چې کوم بنده دا وظیفه کوي نو فرمایي چې الله پاک به د انسان ټول مشکلات د ختمي او څومره تکالیف پر راځي د هغې نه به الله پاک محفوظ ساتي. څومره بلاګانې پر راځي الله پاک به د هغې نه محفوظ ساتي. او دلته کې په دې وظیفه کې ناشنا خبردار د انسان چې کوم نفس ته کوم جان دی د هغې به الله پاک د حفاظت کوي. بعض وخت یو سړی د بوټي یخ ته ولاړ وي څه یو څانګه پرې راپرېوځي غټه ایسه د هغې د وجې مړ شي. یو سړی چت د پاسه ګرځي هغه څنګه راپرېوځي. یو سړی په لار باندې ګاډی ماډی وهي ایسته مړ شي. نو څومره ناګهاني آفات دي د هغې نه په بچ کېدل پکې محترمو دا شته دی. بیا فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به د هغه د دین حفاظت کوي. دا سړی به الله پاک چرته بیمانه کوي نه. دا سړی به الله پاک چرته بېدینه کوي نه. او دغه رنګې کوم سړی دا وظیفه کوي د هغه چې کوم اهل دی د هغه چې کوم کور دی د هغه چې کوم د کور والی دي د هغې به الله پاک محترم او دا حفاظت کوي. دغه رنګې د انسان څومره پیسې دي څومره مال او دولت دی د ټولو حفاظت الله پاک محترم له دې ذمه داري اخلي. دغه رنګې د انسان بچی دي دغه بچو هم الله پاک ذمه داري اخلي. بس صرف دا وظیفه سر کې 3 پیرې کول او ماښام کې 3 پیرې کول بس 3 پیرې کول ان شاء الله العزیز. تاسو به تماشا کوئ الله پاک به زمونږ او تاسو د هر یو سیز د محترم حفاظت کوي. دغه رنګ دی کې موږ الله پاک ته وایو چې زمونږ د نفس چې کوم شر دی د هغې نه بچ کړي. او نفس محترم دا چې انسان ته په قهر شي جهنم ته ورځي کنه بیا ته محترم دا قلاریږي ګینه د هغې نه مخکې ته نه قلاریږي. دغه رنګ په دې کې د شیطان نه پناه غوښتل شوې ده. نو کوم سړی دا وظیفه کوي الله پاک به نفس نه ساتي. دغه رنګ الله پاک به د شیطان د شر نه ساتي. او دغه رنګ څومره چې سرکش خلک دي څومره چې ظالمان دي د ټولو ظالمانو نه به الله پاک محترم او دا ساتي. دغه رنګ محترم کم سړی دا وظیفه کوي الله پاک به انسان ته رزق ورکړي بې پناه بوله ورکړي. دا سره رزق بوله الله پاک ورکړي چې دا رزق به کمیږي نه دا رزق به ختمیږي نه. نو راځئ چې وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده تاسو د سکرین باندې ښکاري خو داسې وکړئ چې دینه سکرین شاټ والی کله سارې مونځ وکئ د هغې نه بعد به دا وظیفه 3 پیرې کوئ. دغه رنګې ماښام مانځه نه بعد موبایل راواله او تا چې کوم سکرین شاټ د دې نه ایستلی
قدرې پورې ووایه نو کار به لږ شانتې آسان وي. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله على نفسي وديني. بسم الله على أهلي ومالي وولدي. بسم الله على ما أعطاني الله. الله ربي ولا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نو دا وظیفه ساره ماښامه درې پیرې کول انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول مشکلات ختم کړي. الله پاک چې به زمونږ او تاسو باندې څومره ناګهاني آفات راځي دا ټول به ختم کړي. دغه رنګه زمونږ د مال جان د کور د هر څه الله پاک به د هغې حفاظت کوي. د دې سره یا رزاق ورسره 21 پیرې ووایي 21 پیرې انشاءالله العزیز د رزق څومره مسله وي الله پاک به ټولې مسلې ختمې کړي او د غیب نه به تاسو ته رزق درکړي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.